جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 95 نمبر آیت ہے سورة الانبیاء دا انبیاء دا ذکر نرستے دو ڈولو ذکر کی یو منن کی بل نہ منن کی منن کو ذکر داسې کو چې چا څه نیکي وکړه او د نیت د ثواب نیت خالص د الله د رضا لپاره نو د دې نیکه قدر به وشي او د نیکي مونږ لیکو هم إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله پاک وی کدا اورید دانی عمره خاص عمل استا هغه مونږ راوړو مونږ نستا نیکی یا ګناه دارو کیږي نه مونږ ته معلوم ده پدې آیت کې د دې خبر ذکر کوي چې سړی مرشي او د داخلي چې زما بیا فکر ورسېده عقل مې کار شروع کو او زه بیا دوباره زما دنیا ته او دې پر چلاړم نو هیڅ کمی به نه کوم الله جل جلاله په دې ځکه په دې آیت کې دا فیصله کوي چې دا نیت هم تاسو پالتو دي کوم کس چې د دنیا نه لاړ دا خبره لازمه ده چې په هغه باندې واپس راتله حرام دي واپس دنیا ته څوک نشي راتلی یو کس لاړ الله جل جلاله ته ډېر خوشاله دی شهید دی شهید حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شهدا او دا روحنا الله پاک د شنو مرغو په بدنونو کې بند کړی دي یعنی دا شنو مرغې د دوی لپاره د سورلې کار ورکړي جاز دا شنو مرغې چې دا ټول ورځ ځان په جنت کې تریږي جنت چکر لګي او چې ما خام شي نو د عرش لاندې د لپاره پنجرې دي هغه پنجرو ته شپې لري دا هغه شهید چې د الله په لار کې د الله د رضا لپاره خپل سر قربان کړي دا شهیدان چې راشي نو الله جل جلاله د خپل شان مناسب دوی ته وایي چې وایي تاسو څه غواړئ
تاسو زما لپاره خپل ځان قرباني کړو اوس تاسو مطالبه پوره کوم څه غواړئ تاسو دوی به عرض وکړي چې الله پاک څه شی دی چې تا موږ له نه دی راکړی د دنیا تمام نعمتونو موږ ته د استعمال اجازت دی په ټول جنت کې ګرځو موږ ته خدای هر څه راکړی ته زموږ نه رضا یې دا ټولو کې غټه مسله ده غټه خوشحالي ده موږ ته ټولې خوشحالۍ لري دوی به بیا ووایي چې الله جل جلاله به دوباره ارشاد فرمایي چې ووایه څه شی خامخا وغواړه چې زه درکړم ستا په خیال چې په دې ټایم کې دوی څه غواړي الله جل جلاله به ورکوي که نه به ورکوي چې الله ته په خپله مطالبه کوي چې څه شی ووایي چې درکړم چې بار بار الله جل جلاله ارشاد فرمایي دوی ته چې مطالبه وکړي چې شی وغواړه چې درکړم دا شهیدان به متفقه طور باندې الله پاک نه یو سوال وکړي ټول شهیدان به یو سوال وکړي متفقه طور هغه به دا سوال وکړي چې الله پاک موږ دنیا ته بیا ولېږه موږ دنیا ته بیا ولېږه الله پاک به ته پوښتنه کوي چې بیا ولې ستاسو په دې بیا تلو کې څه مقصد دی الله پاک زموږ زړه دا غواړي چې موږ ستا په لاره کې بیا وجنګېږو او بیا شهیدان شو څه د دنیا د منافع حاصلولو دپاره نه بیا وجنګېږو بیا شهیدان شو لویه مرتبه ده لوی مقام دی او داسې ځای ته رسېدلی دی چې الله دې په خپله تپوس کوي او د هغه نعمت د حصول مطالبه دوباره کوي کوم نعمت چې ورته میلاو شوی دی دوی یو پېره شهیدان شي دي که نه د هغې باوجود لیکن الله جل جلاله به ورته فرمایي چې دا کار زه نه کوم د دې دا مطالبه به الله پاک پوره نه کړي نو پته ولګېده چې دنیا ته بیا څوک یو چانس دی بس یو چانس اولنی چانس دی او آخرنی چانس دی چا پکې ځانه څه وکړو چې وکړو او که چا ونه کړو ژوند ولاړ تېروځي وخت د دنیا تېروځي په نیک او بدو یو شان چا پکې خدای رضا کو څوک شو تابع د شیطان راشه تاریخ وګوره دا هغه تللی دوران فانی دنیا پاتې ده حافظ جانهم لطاهم لما پاتې ده فانی دنیا پاتې ده غدا فقیر و بادشاہ ټول روان دي په دې خبره باندې مونږ څوک پوه کړي تاسو په دې خبره زما پوه شئ واورېده که نه اوس په دې باندې پوهېږو یو کس مونږ هم نه په دې مونږ څوک پوه کړي چې دا د دنیا د لږې ورځې دي تا سره په شمار پیسې دي ستا په شمار پیسې دي د هغې خرچه کول دا ټایم چې دی دا منټونه چې دي دا ستا قیمتي منټونه دي بیا ستا په معمول کې دین نه وي ستا په ورځ شپه کې د دین لپاره سوچ ټایم نشته ټول سوچ د دنیا دی زما ټول سوچ د دنیا دی زما تګ و دو ټول د دنیا دی منډه تګله ټوله د دنیا ده او زما په معمول کې هم دین نشته سوچ کې هم نشته په معمول کې هم دین نشته الا ماشاءالله کوم ټایم چې وزګار شو په هغې کې به دین کوم په هغې کې به مونځ کوم هغه به هم په تادی کوم چې کار رانه خراب نشي زر زر به کوم زما په معمول کې د قرآن تلاوت نشته شته که نشته شته کوم کسان دي جی معمول والا اللہ سوچت کیجیے قرآن تلاوت روزانہ کی جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ نے قبول کی اللہ قبل ان کے څوک دے کم از کم کمون دا تپوسو کی دا قیامت پر ازمانی چې تا په دې 24 غنټو کې یو پیر زما کلام راغسته کنه تلاوت لپاره دا یو مخ خو به زموږ رونی کنه بعضې عملونه چې دي هغه د
زنانو د لاسه سړی ډېر کوي. الله دې زموږ زنانو له دا توفیق ورکړي چې خپل نارینهو ته د نیکۍ دعوت ورکړي. زنانو د اکثر بل چا نه اوري، د هغې اوري که نه. سلام یو کور کې که نه یو؟ کوم کسان سلام وایي هغه کسان لاس اوچت کړي. کوم کسان چې نه وي هغه به ځان اړه کې دې ټایم کې څه سوچ کوي یاره چې ګران کار دی که نه، غره ته ختل دی که نه، اسان کار خو نه دی که نه. سلام ویل چې معمولي خبره ده. سلام معنی څه ده؟ الله دې ستاسو حفاظت وکړي. خپل کور والو باندې د دې دعا سوده شته که نشته؟ موږ نه چې پاتې کېږي تاسو ته دا خبره زموږ ستاسو متفقه ده. موږ نه چې دا سلام پاتې کېږي د څه شي په وجه پاتې کېږي تاسو ته پته شته؟ چې موږ نه په دې باندې څه خرچه خو نه راځي که راځي؟ عادت نشته. عادت نشته. بعضې وخت کې سړي ته یاد شي پکار خدا و چې کله نه کله عادت نه کله نه کله یاد شي نو بیا دې سړی ووایي که نه. داسې ده که بعضې کس وایي نه خو ته یاد دی خو نه شي ویلی. تاسو ته داسې پته ده که نه شته داسې دانې که نه خو ته یاد دی خو ته یاد دی خو سلام ویلی نه شي. دا اصل کې تکبر علامه ده. څه شي علامه ده؟ د ځان د سلام نه اوچت ګڼي. سلام خپل مناسبه نه ګڼي، ځان اوچت ګڼي. اوچت زه به سلام مې وما وایي داسې نه په خوله باندې داسې خبره نه کوي. ګورئ خوله باندې خو استغفر الله سلام خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا به څنګه نه ویم؟ لیکن په زړه کې دا خبره ده چې زه سلام څه وړوکی خو نه یم سلام وړو کار دی. ځان د سلام نه بره ګڼي. دا د تکبر یو علامه ده. کله ورته سړی شرم وایي چې شرمېږي که نه په دین باندې چې شرمېږي نو دا ښه کار دی. لکه په بل یو ارامېتوب د ګناه کار کې کنځل کوي په هغې نه شرمېږي او په سلام ویلو باندې شرمېږي. سلام به عادت جوړ کړو او زنانه دې د دې خبرې زیات خیال وساتي چې د هغه نارینه کور کې سلام نه وي نو دا کم سے کم د هغه نه د تپوس حق خو لرلی شي که ستا په موږ باندې دا دعا سود نه ده. کور ته راځي نارینه دی، ورور دی، خور ده، ورور دی، خاوند دی، پلار دی، نو هغه ته څه شي دعوت ورکړي؟ سلام وایه. سړي د وره مخکې به کشره پرته وه. کشره شپې به چا غورځوله پته نه لګېده چا غورځوله. ته سهار به لیده چې قار وله ورته چې زما وره مخکې سړی کشره غورځوي له وخته پاڅېد چې بیا کشره ده، چې ښه له وخته پاڅېد چې بیا کشره ده. معمول خو د ده په 10 بجې د پاڅېدو و که نه، چې ښه له وخته چې په توره شپه پاڅېد چې خالص مانځه ټایم کې پاڅېد. یو اکثر کېدای شي دا منځله خلک چې څوک ځان سره لاس کې تیلې راوړي دا غورځېدل ته وي. ما بیا کچره ده چې د هغې نه لږ مخکې پاڅېد چې کچره نشته چې دی کړکۍ کې ګوري کته ګوري چې بیا دې خوا مشغوله دی که نه چې ګورم دا سړی ووینم چې ټایم ګوري بیا کچره نشته چې لږ ټایم وروستی څنګه چې بیا په خځلې پرتې دي چا غورځول دي ځانه تل دی. دا قار ورغېږو سبا له لاړ شو کورسۍ کته واچوله د مانځه نه مخکې ټایم دی 15 منټه 20 منټه مخکې ټایم دی کورسۍ واچوله چې دا څه تلاقي دی اوس ځي مانځله او راځي خځله دلته غورځوي بیا ځي سینې کې جو مونځګزار اوس ګوري چا لاس کې به تیلې که نه پټ ناست دی یو کس لاس کې تیلې نشته خځلې مزلې نشته. دغه مانځه ټایم شو د جماعت ته لاړ هغو سره ځکه چې خوا کې جماعت ټول خلک لاړ د مانځه ټایم شو لاړ لمونځ وکړو واپس راغی خځلې نشته. ماشاءالله نن خو نه شو سبا سبا بیا کېناست بیا چې مانځه ټایم شو جماعت ته لاړ بیا راغی 15 شپږ ورځې چې دا کار وکړو چې خځلې نشته جو سړی ویرېد ښځې ته یې بیا نه ویښوه اوس شو کار وی اوس یېرېدل دی سماله چې پانه څه جو ګوري بیا خځلې پرتې دي خدای دې دی غر کړي بیا ما سره قصد دی بیا پاسې جو لاړ
بیا شل میاشت منځ عادت شو خضر مزره چې د سړی ویني جو نه ورځي کنه بیا چې ټول ناس دي ما خام کې ده بدر دې خضر والا یاد شو دې د خدای غر کې هغه ته بدر دې وایي چې داسې یو قفه سړی چې خضر زه ته معلوم نه دی هغه چې سړی ورځي جوړه دلته اور مخکې ورځي څوک ته هغه ته بدر دې دې جو ولا خیال ورسره چې ابو کستا خیال نو دې خضر والا تاسو تمن لګي احسان هم شته ګره په ما ته احسان دی کم سے کم د خضر دراسه په منظر لګي دی کنه جدا چې سوچو کوي دی او یقینا دا خو خپل خبره وکړه ځکه زه بل ما دا په نه موجود په پروتو ما په منځ خو راو لګیدم کنه دی بیا ته راځي ابو خپکه ما خضر زما د مور ورزولې بعض وخت کې چې د سړی د نیکۍ لپاره ذریعہ څوک جوړ شي زنانه جوړ شي الله دې زموږ زنانه نیکي کې نیکه زنانه باندې څلور صفاتو کې ده چې الله پاک په چا باندې د خیر اراده کوي د بختور سړي څلور علامې دي کنه د نیک بخت سړي کوم چې خوش قسمت او نیک بخت دی د الله په نسبت دا هغه څلور علامې دي یو علامه دا ده چې دا هغه سترګې لمدي جړېدونکې سترګې وي جړېدونکې سترګې به الله تعالی ورکړي دا الله د هېرې نه په خپلو ګناهونو باندې جاړي دا سړی بختور دی او دویم دا دی چې ذکر کوونکي ژبه ول الله ورکړي ذکر کوونکي ژبه او شکر کوونکي زړه جړېدونکې سترګې پکې نشته ذکر کوونکي ژبه شکر کوونکي زړه په دین کې تکلیف برداشت کوونکي بدن په دین کې مشقت برداشت کوونکي بدن او نیک بیبي خخزه دا څلور چې چاله الله ورکړو نو پوه شي چې د باندې الله د نیکۍ اراده کړې ده الله څلور وړه زموږ ستاسو نصیب کړي نو د سلام بارکه سلام پسې دعا ویو که نه ویو کومه دعا ویو قل هو الله احد او ورپسې څه شی ویو درود شي او د دې نه بیا چې د کور نه وځو هغه دعا ویو د چا معمول دی معمول جزاكم الله کوم کس پاتې شي په دې پیسې نه راځي د خدای ویلې دعا ده بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله عادت جوړ کړو بیا چې خپل باسو جو مونږ ته یاد شي یاد ساته دغه لګ ورځي دي که په دې کې مونږ خپل دین کارونه کوي کنه او په دې کې په دین رانه مونږ د پاره نوې ژوندۍ به نه راکړي الله پاک د دین د از د کوله پاګه د عمل کول په دغه روز روان دي دا د چی میدان دی عمل میدان دی په دې کې یو خبره روزانه زما په عمل کې زیاتی روزانه زما د دین په عمل کې یو خبره زیاتی کی نن ما ذکر خپل معمول جوړ کو دعا مې خپل معمول جوړ کړ نن وته دعا ده کوته نن وته دعا چا چاته یاد ده جزاكم الله احسن الجزاء چاته نه یاد هغه یاد کی اللهم اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا یاد کو دا دعا دا غشنه غسل خانه ته نوزو دعا مونږ ته یاد کړه واشتروم ته دا دعا معمول یو یاد هر چاته دا معمول جوړ کو خپل دا واشتروم نه دراوته دعا معمول جوړ کو معمول د دې برکات نه به سره خبر شي د زندګۍ د سکون نه خبر شي او خو د دنیا لپاره نه چې دنیا کې ماته سکون ملو شي لیکن الله دنیا کې هم سکون ورکړي اطمینان او د خوشاله ژوندۍ ورکړي خو یو به د دې لپاره چې الله زموږ رضا شي زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی الله پاک دې چې حرام او حرام ټکی وي حرام دې د وي چې کوم سړی مړ شو په دمنې واپس راتله حرام دی کته د خیالي چې زه به بیا راشم او بیا به څه کار وکړم قیامت پر ورځ به الله پیغور ورکړي دغه کسانو ته کوم چې د بد عمل د لاسه جهنم ته ځي هغه ته به وایي چې اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر دا ته چې اوس وایي چې ما بیا ولېږه ولې تعالی ما زندګي نه راکړې تعالی ما ژوند راکړی او تعالی ما صحت راکړی او تعالی ما مال راکړی او تعالی ما اولاد راکړي او تعالی ما د اوسېدو کور راکړی تعالی مې زړه راکړی او تعالی مې دماغ راکړی او ژبه مې راکړې او سترګې مې راکړې او غوږونه مې راکړي فري مې درکړي هیڅ قسم د دې معاوضه ما ته نه راغوښتلې
ستا شان زندگی مې دغه بل نورو کسانو له ورکړې وه هغه جنت کې ناست دي ستا شان زندگی او په هغه زندګۍ کې هغو زه رضا کړی ما او نن جنت کې ناست دي په تا کوم تندر لګېدلی تا له څه چلو مونږ سره څه جواب شته دی دې خبرې سهار شي او ماښام شي د ځناورو په شانې یا د دنیا کول دی یا د کېده دی یا ډوډۍ ده خروس کوو بس او خواهشات پوره کوو بس دا زمونږ د زندګۍ مقصد دی خوراک ده اسکاک ده خواهشات ده بس تمامي زندگی مقصد ده که ټایم میلاو شو مونځ کوو که ونه کنو پروا دومره نشته صرف مانځه زمونږ دین راغی 24 घंटे دینو زمونږ هغه صرف څه ده پر ورسېده مانځه پورې مانځه کې هم د الله په رحم باندې چې کله خوښه شو کوو کنه سهار مونځ پکې ماشاءالله سهار مونځ کې بیا کمزوري راغلی ده کوشش به کوو که خیر د جمع مونځ امامت یې مونځ تر څو به زه ودرېږم د خدای مسلمان 10 کالو شو د سهار مونځ نه کوم 50 کالو شو سهار مونځ نه کوم آخر دا تر څو به دا سلسله جاري څه زما زړه کې لکه ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق هغه وخت نه راغلی چې دا زړه د الله د یاري نه ورپیږي هغه وخت به کله راځي په موږ باندې چې د الله د یاري نه زموږ زړه ورپیږي او واپس شو د ګناه نه او په دې دین باندې عمل کله به شروع کړو څه شي ته پته مړ وحرام على قرية حرام دي په کلیوانو باندې اهلکناها چې ما ختم کړي انهم لا يرجعون دا چې دوی به نه واپس کیږي د دوی نه واپس کېدل چې دی هغه یقیني دي ثابت دي لازم دي چې نه به راځي کله به واپس کیږي یعنی واپس کېدل نشته خو قیامت ورځ دوباره ژوندي کېدل دي حتی تر دې پورې دا فتحت یاجوج و ماجوج کله چې کولاو شي یاجوج ماجوج خو پېژنئ که تاسو لیدلي که نه دا یاجوج ماجوج دا قصه د دې نه مخکې صورت کې تېر وته دنه مخکې صورت کې مونږه هلته د پوره تفصیل بیان شو یو قوم دی انسانان دي ولې ډېر زیات دي او په خوراک څښاک کې په دې شي کې د هغو ثاني نشته هېڅ شی نه پرېږدي بس که په خوړ باندې تېر وته چې خوړ کې هم څه شی نشته وچ دی حتی تر دې پورې دا فتحت یاجوج و ماجوج کله چې یاجوج ماجوج راکولاو شي نو پته ولګي چې هغه اوس بند دي چې په څه شي باندې بند دي د قرآن د تصریح نه خدا پته لګي چې هغه سد ذوالقرنین دی که نه سد اسکندري هغې نه بند دي خو که هغه نه یې د هغې نه علاوه خو الله بند کړي دي نو لا نه یې راپرېږدي لا مکمل ازادي هغو ته دنیا د دې انسانانو طرف ته ازادي نه ده میلاو شي دا اخرنه دا د قیامت د علامونه یو علامه ده چې راشي نو هغه په تمامه دنیا باندې قابض شي قابض به شي قابض په یو ساعت مسلمانان به یو دوه درې ځایونو کې چېرته پټي غارونو کې په څه ځای کې به نور د به څه شی نه پرېږدي او ای به دومره زیاته وهم من کل حدب ینسلون او دوی به د هر اوچت ځای نه راخویږي لکه مثال په طور د دې پورې د غونډې او سوربند په دې غره باندې راواوښته که نه نو تا ته به داسې ښکاري چې رابیږي داسې په کته داسې راتلو انداز نه شي چې لاره او پوله او ګټه چې شی پکې دا رابیږي په کته راروان شین ډکې شین بوټی چې شی نه پرېږدي هغه خوري وقترب الوعد نزدې شو هغه وعده الحق کومه چې رښتیا ده د قیامت فاذا هي شاخصه پس ناڅاپه به شي سترګې د دوی بړوقې به شي ابصار الذین کفروا سترګې د کافرانو سترګې به اچانک بړوقې راځي وای دا څه شی شو زمونږ څه سوچ کوه دا خو اچانک څه بله معامله راغله ته دې خو واړو خیال نشته او وی بته یا ویلنا هی افسوس دی مونږ لره قد کنا فی غفلة من هذا چې یقینا مونږ مخکې د دې نه په بې خبرۍ کې په غفلت کې مونږ خو ځانه د خرګوش په خوب باندې وده پراته وو مونږ خو د دې مسلې اړو خیال نه دی کړی لکه کومه چې مونږ ته مخکې ته راغله بل کنا ظالمین بلکې وو مونږه ظالمان انکم یقینا تاسو وما تعبدون من دون الله یو د چې تاسو بندگی کولا سوا د الله پاک نه هغه ګټو بوتانو چې بندگی کولا حسب جهنم دا د اور خشاک دی ټول به جهنم ته ځي انتم لها واردون تاسو به دې ته ننوځئ الله دې زموږ حفاظت وکړي
وحرام على قرية او لازم دا پکلی والو باندې اهلکناکم چې ما هلاک کړي دي انهم لا يرجعون چې دوی به واپس کیږي حتی تر دې پورې دا فتحت یاجوج و ماجوج کله چې یاجوج ماجوج را کولاو شي وهم من كل حدب ينسلون او دوی به د هر اوچت ځای نه راخویږي وقترب الوعد نزدې شو هغه وعده الحق کوم چې رښتیا ده د قیامت فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ناڅاپه به شي سترګې د کافرانو بړوقې راوتې یا ویلنا هی افسوس دی موږ لره قد كنا في غفلة من هذا چې یقینا و موږ په غفلت کې د دې خبرې نه بل كنا ظالمين بلکې و موږ ظالمان انکم وما تعبدون یقینا تاسو چې د چش بندگی کوله تاسو هغه من دون الله سوا د الله پاک نه حسب جهنم د جهنم خشاکه انتم لها واردون تاسو باغ ته داخلي گئے اللهم صل على محمد ولا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم